بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. هر نبی او هر پیغمبر چې کله د قوم خبره نه ده منلې، قوم ته دعا کړې ده او قوم هلاک شوی دی. لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر دی چې هغه د خپل امت لپاره دعا د قیامت ورځې ته ساتلې ده. هغه سخت ورځ کې هم هغه به دا آواز کوي چې امتی امتی امتی، خپل امت باره کې به الله ته سوال کوي. دا کم پیغمبر دی چې الله رب العالمین دومره مقام او منزلت ورکړی دی. قرآن کې چې هغې ته ویل شوي چې حریص علیکم، دا هسې نه دی ویل شوي، دا څه معمولي خبره نه ده، بلکې دا د هغه په مقام او منزلت باندې دلیل دی. راځئ چې دغه پیغمبر اتباع وکړو چې دنیا او آخرت مو ښایسته شي او الله رب العالمین د هغه شفاعت زموږ په نصیب کې کړي. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.